وای صحابي بیګا مې تعالی خېټه کې چوکه منډلې وای ما معاف کړه. ټول څوک سره سبحان الله ما معاف کړه. وای قسم دی دا صحابوي محمد بن ابو بکر رضی الله عنه فرمای یا دغه صحابي یوازې جړل یا چې نبی رسول الله دا او فرمایل چې دا هغه نه معافي غوښته ټول صحابه په خیمو کې جړل د ما محترم موږ ټول جړل. وای نبی رسول الله والسلام مبارک چې سر برکه د سترګو نه نبوت ولا اوخ کې بيدي وای قسم دی چې ما بیګا ټول شپه خوب نه وکړ ما بیګا ټول شپه خوب او صحابي ته ما معاف کا. استقبال رمضان دی رمضان المبارک په موږ باندې را روان دي. تزکیه د نفس پکار ده او د تزکیه د نفس پر اخیری واقع کوم بهترین واقع ده د زړه په غوګونو باندې ور بیا دعا کوو ان شاء الله الرحمن. وای نبی رسول الله والسلام مبارک سره محمد بن ابو بکر رضی الله تعالی عنہ داسې واقع ده ان شاء الله الرحمن چې زړه کې جذبه پیدا کیږي او د نبی رسول الله والسلام مبارک د طرف نه جمله ویم ښه. وای محمد بن ابو بکر رضی الله تعالی عنہ نبی رسول الله سره د جنگ نه واپسی و وګدا واقع ده خو مختصر کوم. وای بیت المال مال دومره جمع کو چې نبی رسول الله والسلام مبارک ته پکې اتیا اوخان ملو شو. نبی رسول الله ته پکې سو اوخان ملو شو اتیا اوخان ملو شو. نو یو ځکه پړو واچو شپوا نو چې کله د ماخام مون وشو ټول خلک رااله نبی رسول الله سره لاسونه اکثر خلکو ملاول د خدغه د وجنه د برکت د وجنه بعد خلک لاس ملاوي د برکت د وجنه ها کې دي شي الله د په د مصافحه باندې ما وبخي د سر لاس ملو کوم ما په دې وبخي. بعد خلک داسي چې د بغض او د عینات د وجنه د سر لاس نه ملاوي شته داسې لري د ته بداسي ګوري مونږ ته پته ده داسې ګور نمونه نه ته به کنه د مونږ دي سره دښمنی وای کو په دا حیثیت خبره چې دا زموږ امام دی دا سری دا زموږ امام دی او فقیر امام دی نور څه نشته بس 24 غنټې پوهه 24 غنټې دلته ناسم زما خو بل څوک نشته تاسو زما یې نو تاسو اډې والا زما مقتدیان زما خو بل څوک نشته. وای محمد بن ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمای ما سره په خیمه کې یو کس خو هغه ډیر مضبوطو راشد بھائی ډیر مضبوطو. وای و چې کله د ماخام مونږ وشو نو خلک براته نبی رسول الله سره لاسونه ملاول نو نبی رسول الله مبارک پیزار نو اچول خپې بربند وي نو د صحابه اکثر دا دغه چې دی با لرګي والا پیزار به اچول سواله پیزار به اچول صحابه لرګي والا پیزار به اچول نو د صحابي ډیر جذبات وکړو. محمد بن ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمای ما سره چې خیمه کې کوم صحابي دا داسې غټو او جذبات وکړو نبی رسول الله باندې ور پری وته نو داسې وسره ملاو نو د مارخ کولو رخ کولو وي نبی رسول الله چې موکت نبی رسول الله رنگ مبارک بدیدو چې لاندې موکت نبی رسول الله مبارک یو سره یو چوکه غونتیونه د صحابي له په دې ګډه کې داسې واله ظالم خپل را له خوکړه لاندې نبی رسول الله په خپې خو لرګي واله ډیر سات نبی رسول الله اوس په بار شي هغه حد پار کو چې داسې نیونه پرې دی ما وي هغه به کوم بدبخت چې نبوت ولا لاس اونې سو بیا پرې دی د ما محترم لاس نه پرې خو د توجه کوي. وي نبی رسول الله والسلام مبارک چې ډیر خوښ شو نو چوکې ولا په دا ګډه کې اومنډره وي بس کا پرې راکنه خوګ دې کړ اوس توجه کوي دا صحابي چې لاندې وکتل نبی رسول الله مبارک په خپل کې نشان اوته او نبی رسول الله غږ نه کو وي ډیر زیات بے سور او دا صحابي او دومره بے سور او د ماسختن مون وشه لیکن صحابي د خیمې نه بار رونه وته ټول شپه او جړل توجه کوي د ما محترم چرابه داس چل شو ماته نبی رسول الله والسلام مبارک په خپل باندې خپل خوا خدای داسو شو ټول شپه او جړل او توجه کوي د ما محترم قابل توجه خبره کوم ټول شپه او جړل او چې شپه تهجد له ورسېدا بلال حبشي راغی او هغه خیمې ته ودرېد او आवाज وکړ چې هغه کوم انسانو چې د محمد رسول الله په خپل باندې خپل خوا د صحابي زړه رانه بار وته ما وی قسم دې ک زما د پاره زما په حق کې قران نازل شو اوس په الله زما د پاره سوي چرته د ایمان نه خارج نشم یریدم ما کې چرته ما د پاره قران نازل شو او رب زما د قران کې زما د غو کنه ته به زما شفارس کې کنه ماته مې یریګا وې زبر وروته ما چې زم سر مخکته کړي چې مې وکړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما خیمه ته ولاړ اوس توجه کوي دعوت نه وي چې بیګادي خو کړي ما دعوت نه وي وې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک کتل توجه کوي وې ماته وې صحابي دې خورشه چې ورلم ما د الله رسول سری سر مخکته کړي بره مې نه کتل نبی صلی الله ورته وې صحابي بیګا مې تعالی خېټه کې چوکه منډلې وې ما معاف کړ ټول څوک سره سبحان الله ما معاف کړ. وی قسم دی دا صحابوي محمد بن ابو بکر رضی الله عنه فرمای یا دغه صحابي یوازې جړل یا چې نبی رسول الله دا او فرمایل چې دا هغه نه معافي غوښته ټول صحابه په خیمو کې جړل د ما محترم موږ ټول جړل. وی نبی رسول الله والسلام مبارک چې سر برکه د سترګو نه نبوت ولا اوخ کې بيدي وی قسم دی چې ما بیګا ټول شپه خوب نه وکړ ما بیګا ټول شپه خوب او صحابي ته ما معاف کا
ما ماف کاغه ته د الله رسول زه سوکم چې تاسو ماف کوم نبی رسول الله تعالی سونه داسې کله ما ماف کورنه الله د الله رسول زه سوکم چې تاسو ماف کوم تاسو پر رضا کې زما رضا ده لیکن نبی رسول الله زه رضا نیم زه دې ماف کړم ها زه ماف میکړ نبی رسول الله زه دې ماف کوم زه نیم رضا ولې د الله رسول ماته څه حکم دې سوکم نبی رسول الله مبارک ورته جواب کې وي زه به الله تعالی ماف کوم زه به الله تعالی رضا کېږم چې ما سره د اتیا او خان دی مقابله کې د اتیا او خان قبول کړه محمد رسول الله به ما کوم ټول څوک سره سبحان الله هغه پیغمبر داسې ونو ستاسو خیال دی چې د صحابو به بیا تزکیه څنګه کېده امام الانبیا نبی رسول الله والسلام مبارک غوندې شخص صحابي ته راشي ورته وایي چې ما ماف کا د الله رسول ما خو چې کړي د الله رسول ما په قص باندې نو کړي نبی رسول الله ته جواب کوي ها فرق دا دی او معافي ځکه غواړم تا چې کړي تا په قص باندې نو کړي او ما چې کړي ما د په قص کړي ځکه معافي غواړم د ما دا څه شته د محمد رسول الله باندې چې د انسان نه معافي وغواړي امام الانبیا چې زما رب د هغه د پر قرآن کې څه فرمایي د ما محترم چې ټول قرآن وګوره دا د محمد رسول الله د اخلاقونو ډک دی د ما محترم نن هغه پیغمبر را پسې یو ادنا صحابي نه د ځان د یو غلام نه معافي غواړي چې ما معاف کړه د ما محترم زم اسمان کې به پرختیم په تماشي نن تاسو کې چې تا نه یو سړی خپه دی ته هغه نه معافي نه غواړي استقبال رمضان را روان دی پته نه لګيږي چې زمونږ باندې بیا بل رمضان راځي کنه یا دې رمضان تر رسیدو کنه د ما محترم نو د دې نه مخکې خپل نفس تزکیه کول دی او د نفس ته تړلو ما تاسو ته درې طریقې وښودې چې نفس ته اصلاح شه ان شاء الله الرحمن زما محترم الله به ټول کارونه سم کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام